الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو دې پسې بل چې کوم دی نو هغه افعال تعجب دي. نو تاسو ورته وایئ چې دا فعل تعجب دا دو دي ما افعله یعنې ما احسنه، او بل چې کوم دی نو افعل به یعنې احسن به. نو هم د دې احسنه د صیغې نه ورته دواړه واخلئ، نو په دې باندې ماشومو ډېر ښکلې پوه شي. ورته ګوره بچي د دې ترکیب به موږ چې کوم دی نو دې طریقې سره کوو. لکه ما احسنه راغلی دی، نو دې کې دا ما چې کومه ده نو د دې معنی به موږ ایو شیء سره واخلو، یعنې دا به په معنا موږ د ایو شیء باندې واخلو. نو دا ایو مضاف و دا شیء مضاف الیه، دا مضاف الیه چې کوم دی نو مبتدا شو، او دا احسنه چې کوم دی نو فعل شو، هو ضمیر فاعل شو، او دا زیدن ولا مفعول به شو. فعل سره مفعول فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه د دې مبتدا لپاره کوم دی نو خبر شلو. نو په دې معنی به پوهیږئ چې دا ما چې کوم دی نو دا په معنا د ایو شیء باندې راځي، او دا وروسته چې ورپسې احسنه کوم راغلی دی نو دا فعل ماضي ده، دې کې هو ضمیر فاعل دی او دا هو ضمیر چې کوم دی نو مفعول به دی. خو دلته چې کوم دی نو د دې په ځای باندې موږ سره وړو زید هم راوړو، زیدن دا اسم ضمیر نه کوم دی نو موږ اسم ظاهر ته راوړو. ماشوم په دې باندې پوهیږي. ورپسې بیا دا بل چې کوم دی احسن به، نو ورته ګوره دا احسن چې کوم دی دا د فعل تعجب نه راغلی صیغه د امر ده، خو دا په معنا د ماضي باندې به موږ اخلو. نو دا احسن چې کوم دی نو ماضي ته راوړی، نو دا به څه شي احسنه به شي. دا با به کې بچي زائده ده د عمل نه کې، او دا هی ضمیر چې کوم دی دا به موږ فاعل ته راوړو. نو احسنه زیدون شلو، نو احسنه فعل زیدون چې کوم دی نو دا ولا فاعل شنو، فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه خبریه په دې طریقې خلی. وګوره چې د دې ترکیب بیا تاسو ماشوم د داسې هم کولی شئ لکه احسن به، نو دا په معنا تاسو چې کوم دی نو دا احسن زیدون واخیستل. نو د دې ترکیب تاسو د فعلیه هم کولی جمله خبریه فعلیه، او د دې هم کولی شئ کله دا امر د صیغې نه واخلئ. نو څه وایي چې دا فعل سره خپل فاعله، نو دا به څه وایي جمله انشائیه تعجبیه بیا واخلئ. نو دا به بیا د چونکې دا فعل تعجب چې کوم دی دا د انشاء د قسمونه دی، نو دغه ترکیب هم باید کولی شئ چې جمله انشائیه تعجبیه، او که نه داسې ساده ترکیب ورته کوئ د ماشوم د پوهې لپاره داسې هم صحیح ده. زه وایم چې داسې مسله به پکې نه وي.